اسلامی جمهوریت پاکستان دا نوم یې چا دی نو او حکومت ته موږ دا درخواست کوو چې همیشه دپاره د دې لایسنس معطل کړي موږ په دې پاکستان کې یو چینل دی جیو نوم یې دی جیو چینل والا د محرم په میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شبیه جوړه کړې وي او د امام حسین رضی الله تعالی تاسو ته کارټون وای ای آی باندې نن سبا جوړیږي نو د هغې باندې نه زموږ وفاقي حکومت سیکشن واغست نه سیاسي پارټو څه وکړل نه په سینټ کې څه قرارداد پاس شو نه په قومي اسمبلی د پاکستان اسلامي جمهوریت پاکستان دا نوم یې چا دی نو سړي له غوسه ورشي قانون په آئین د پاکستان کې شته که نه نو آئین فالو کې 295C قانون دی که نه چې ګستاخ رسول واجب القتل نو د رسول الله مبارک دغه خاکی ورته تاسو وایي شبیه ورته وایي کارټون ورته وایي دا دی جوړ کو دا داسې لوی جرأت دی جیو چینل والا وکړو او د ټول امت مسلمه په مخې دا چې څپېړه ورکړه چې دا کار ډنمارک څو کاله مخکې نه و کړی ناروې نه و کړی فرانس نه و کړی چې اراده کړې وه نو په ټوله دنیا کې په کروڑونو مسلمانان راووتل په عزت او د ناموس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې زمونږ پیغمبر مبارک داسې هستی ده چې په خوب کې دا شیطان دغه په شکل نشي راتلی الله تعالی په دا پابندي په شیطان لګولې ده د هر چا په شکل تعالی راتلی شي په خوب کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شکل نشي جوړولی دغه مبارک په ژوند کې سوري نه و د رسول الله مبارک چې ته په سوري څوک پکې نه دي بېادبي ونشي ګڼ شمېر احادیث دي په دې باندې الله تعالی ته دومره ګران دی او دا ظالمان بېدینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ګستاخان د رسول الله مبارک ګوره شبیه جوړوي او په جیو چینل چلی حکومت صرف نه پرادا وکړل 15 ورځې لپاره ولې لایسنس معطل کو 15 ورځې صحیح موږ دا مطالبه کوو یو تاسو نه مطالبه کوم بیا د حکومت نه اول د حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې دا جیو چینل د همیشه لپاره بند کړي ځکه چې دا اسلام انټي اسلام چینل دی د پردي خلاف دوه ډرامې جوړي د ریلیشنشپ میل فیمیل وغیرہ وغیرہ خراب تعلقات د ښځو د سړو په دې دوه ډرامې جوړي د انسان د اسلام چې څومره بنیادی عقاید دی او بنیادی خبرې دي په هغې ټولو دي خلاف لګیا دي او د هغې پرچار کوي په جیو چینل باندې نو تاسو ټول د رسول الله مبارک د خاطره د مرګه پورې به جیو چینل نه ګورئ نه به په فیسبوک ګورئ نه به په یوټیوب ګورئ او نه به داسې په ډش وغیره ګورئ به لاس وخت کې موږ به د جیو سره زموږ بایکاټ د چا د خاطره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د امام حسین رضی الله تعالی عنہ خاطره مرګرو ته دا خبرې شیر کې کم ځوانان چې میډیا استعمالوي د دې پوسټونو ریپورت کې په دې باندې ریپورت یو لګی چې دې ریټینګ کم شي تاسو په هغې زمانه ښه پوهېږئ دا د پیسو پوجاریان دي دې له به چا ډېرې ډالرې ورکړي کافرو یهودیانو عیسایانو چې دا شی چاپ کې مونږ یې خو نشو کولی ځکه په مونږ پسې بیا مسلمانان روزي کافران یو خو تاسو خو خپل منځ کې تاسو دا کار وکړئ نو هغه کار چې کافرانو ونه کړی شو جیو والا وکړو نو شیم د جیو چینل په مالک او د دې ټوله عمله دا ډېر د شرم قابل او ډېر د لعنت قابل خلق دی او که مونږ وایو که نه الله تعالی خو به په دوی لعنت ورئ که د رسول الله مبارک ګستاخی دوی دغه شان کوي او مونږ ورسره کلک بایکاټ د مرګه پورې به انشاءالله جیو چینل به ګورئ ولې به یې نه ګورئ دا مشران نه تاسو هلکانو ته یم چې څوک میډیا موبایل استعمالوي د رسول الله مبارک ګستاخي کړې ده او بیا مابي صرف یو ملازم دی هغه غوښتې ده مالک دی راشي مالک په دغه خپل چینل او په نورو ټولو چینلونو او مالک دی وایي چې زما نه ډېره لویه غلطي شوې چې ما هغه کار وکړو چې کم کافرانو نه دی کړی او زما د مسلمانانو زړونو ته درد رسولی دی د رسول الله مبارک چې د مسلمانانو دین او ایمان دی هغه مې چیړلی دی او ډېر ناروا کار مې د اسلام کړی دی په هغې معذرت او لاسونه دې داسې ونیسي دې ټول قوم ته چې ما خدای ته هم توبه وباسم او تاسو نه معافي غواړم بیا به دا کار نه کوم هله به ورته زموږ زړه صفا کېږي چې فرانس صدر میکرون کله معافي وغوښته د ټول عالم اسلام نه نو هله بیا زموږ زړه کې هغه دپاره صفایي راله نو چې د فرانس صدر نه دا ډېر طاقتور دي دا جیو والا نو انشاءالله تاسو ورسره بایکاټ کوئ که نه او حکومت ته موږ دا درخواست کوو چې همیشه دپاره د دې لایسنس معطل کې نه پراله پکار دی چې پابندیان یې پرې ولګوي الله تعالی نه داسې ګستاخانو او د دې ګستاخانو د سازشونو نه ډېر مونږ کمزوري مسلمانان او ډېر اړو په خوب کې غفلت کې پراته مسلمانان خواب غفلت بچې تاسو نه پوهېږئ چې کم زهر دله درکوي په دې سوشل میډیا او په الکترانیک میډیا د ایمان نه خلاصوي د ایمانونو پوهېږئ پرې نه ځان هوښیار کړئ ځان پوهه کړئ دا دجالي میډیا ده دا د دجال په کنټرول کې دا چینل او دا میډیا ده الله تعالی مو د دې د حملو نه د بچه کچه سره وساته سره زما او رب ذوالجلال د محبوب علیه الصلاۃ والسلام باندې زمونږ دین زمونږ ایمان زمونږ جان مال قربان د دې هر څه
تعلق زموږ د سره دی د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره دی او چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام د عزت خیال پکې ونه ساتو داغه د پاره موږ یو څو خبرې داغه په عزت او ناموس باندې ونکو په ختم نبوت باندې ونکو بیا زموږ جمدی سلی تش خوراک لو کولو له جمدی بس جمدی سلیم بیا حق نه پیدا کیږي د مسلمان چې دی جمدی دی چې دی جمدی دی امام مالک سے هارون الرشید بادشاہ زمانہ واخیره خبره دعا کو هغه وته وی چې د عراق باجی علماء فتوا ور کړی دی یو کس رسول الله مبارک پسې خبرې کړې دی هغه وی چې ردل کوړې ورکه حد په جاری کې نو امام مالک سے جوش کې راغی غیرت ځاله د مذهب امام دی او ورته فرمایي هارون رشید دا چې ایک د رسول الله مبارک پسې بد ردی ویل کیږي نو بیا د مسلمان څه حق دی چې دی جمع دی دا مسلمانان مری ولې او وی بالکل دا سزا قتل دا سړی دی قتل کړی شي دا د څلور مذهب امامانو فتوا پدې کې یو امام خاطر د هیڅ چا نه کړي الله تعالی دې زموږ استاد دغه جذبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په عزت او ناموس او په ختم نبوت باندې قائم او دائم وساتي